أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس نن زموږ سره د کلاس 9th بایولوژي کې مایټوکانډریا ټاپک دی. په مایټوکانډریا باندې به موږ خبرې کوو. د مایټوکانډریا په سټرکچر باندې به خبره کوو، د مایټوکانډریا په کمپوزیشن به خبره کوو، د مایټوکانډریا په فنکشن باندې به خبره کوو. ډیر سټوډنټس که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې مایټوکانډریا ته سیکنډ نیم څه وایي، mitochondria is also called what؟ نو ستاسو به انسر دا وي چې مایټوکانډریا ته موږ سره سیکنډ نیم وایي پاور هاوس اف د سیل. د دې ریزن دا به په نن کلاس کې موږ وایو چې مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل ولې وایي. نو مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل وایي. powerhouse of the cell. Mitochondria is also called powerhouse of the cell. Mitochondria ته powerhouse of the cell ولې وای؟ Mitochondria ته powerhouse of the cell د دې وجې نه وای چې mitochondria موږ سره سیل ته rich energy molecule provide کوي. سیل ته انرژي پرووایډ کوي، د دې د وجې نه مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل وایي. او هغه ریچ انرژي مالیکول چې کوم دی هغه موږ سره دی ATP یعنی اډینوسین ټرای فاسفیټ. یو ADP دی اډینوسین ډای فاسفیټ او یو ATP دی اډینوسین ټرای فاسفیټ. نو مایټوکانډریا موږ سره ATP as a rich energy molecule سیل ته پرووایډ کوي. د دې وجنه مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم ویل شي. بل مایټوکانډریا چې کوم دی، مایټوکانډریا is bounded دا موږ سره باوند شوی دی bounded by double membrane. double membrane. Mitochondria is bounded by double membrane. Mitochondria کې موږ سره double membranes دي، یو inner membrane دی او یو outer membrane دی. دا به د mitochondria په structure کې موږ ډسکس کوو چې inner membrane څنګه دی او outer membrane څنګه دی. خو mitochondria موږ سره په دوه membranes باندې مشتمل دی، یو inner membrane دی او second چې کوم دی دا outer membrane دی. نو double membrane bounded organelle دا په eukaryote but present in prokaryotes. Mitochondria په prokaryotes کې موږ سره نه وي او په eukaryotes کې موږ سره mitochondria دا موجود وي. د mitochondria composition ترازو composition of mitochondria چې موږ سره mitochondria د سنه جوړه ده. ډیر سټوډنټس په mitochondria کې موږ سره lipids دي، DNA ده، RNA ده، رایبوسوم دي. دا شیونه دا موږ سره په مایټوکانډریا کې موجود دي. مایټوکانډریا د دې شیونو نه جوړه ده. په دې کې موږ سره لیپیډز دي، DNA ده، RNA ده ایکسټرا. دا موږ سره د مایټوکانډریا کمپوزیشن دی. لیپیډز دي پکې، DNA ده پکې، RNA ده پکې. صحیح ده؟ دا موږ سره د مایټوکانډریا او کمپوزیشن شو. اوس کته نه څوک تاسو کې چې مایټوکانډریا چا ډسکور کړی دا او کله ډسکور کړی دا. د مایټوکانډریا هیستوري ته بلال شي. مایټوکانډریا هیستوري یا به چې ډسکوري of mitochondria. discovery of mitochondria. نو مایټوکانډریا موږ سره یو ساينټیسټ دا غنومو کالیکر په 1850 کې مایټوکانډریا ډسکور کړی دا. زیات خلک 1857 هم یادې، خو موست چې کوم یوز کیږي هغه 1850 یوز کیږي، 1850 یوز کیږي. نو کالیکر موږ سره ډسکور کړی دا. کالیکر ډسکور کړی دا په 1850 کې. کالیکر په 1850 کې مایټوکانډریا ډسکور کړی دا. فرست موږ سره مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم وای، also called power house of the cell. هغه ریزن می درته ویلو چې ځکه چې دا موږ سره سیل ته انرژي پرووایډ کوي. بل موږ سره مایټوکانډریا ډبل ممبرین باونډډ ارګینری دا، یو اوټر ممبرین دی یو انر ممبرین دی. هغه په سټرکچر کې ډسکس کوو.
कंपोजिशन دا د لیپټس نه جوړه ده، ډي ان اے نه جوړه ده او د ار ان اے نه جوړه ده. ډیسکوري یا هیستوري دا چې موږ سره کالیکر ډیسکور کړی دا په 1850 کې. اوس موږ راځو د مایټوکانډریا سټرکچر ته چې د مایټوکانډریا سټرکچر موږ سره څنګه دی. مایټوکانډریا یو ډبل ممبرین باندې مشتمل ده، یو اوټر ممبرین دی یو انر ممبرین دی. بیا موږ سره اوټر ممبرین څنګه دی، انر ممبرین څنګه دی، هغه بیا ډسکس کوو. structure of mitochondria, the mitochondria structure discuss کو. mitochondria چې کوم دی دا موږ سره مشتمل دی څنګه چې موږ پهله ویلو is double membrane organelle. mitochondria موږ سره ډبل ممبرین organelle دا. outer membrane موږ سره څنګه دی، outer membrane is smooth. outer membrane موږ سره smooth دی اور inner membrane چې کوم دی inner membrane دا inwardly folded دی، inwardly folded دی، دنه سایډ ته فولډډ شوی دی. اوټر ممبرین دا موږ سره د مایټوکانډریا سموث دی، خو انر ممبرین چې کوم دی دا یې فولډ شوی، انورډلی فولډډ دی. صحیح ده. او دا کم فولډز جوړ شوي دي فولډډز دې ته څه وایي، دې ته کرسټي وایي. څه وایي؟ کرسټي ورته وایي. او په دې مایټوکانډریا کې چې دا فولډډ کم جوړ شوی دا د څه د وجې نه، دا د دې وجې نه جوړ شوی چې دا فولډډ سرفیس موږ سره د سرفیس ایریا د ریسپایریټری پروسس د لپاره سرفیس ایریا موږ سره سیوا کی. د دې د وجې نه موږ سره په دې مایټوکانډریا کې کرسټي جوړ شوی دي. دا فولډډ پورشن چې کوم په مایټوکانډریا کې موجود دی دې ته کرسټي وایي. څه ورته وایي؟ کرسټي وایي. او دا کرسټي موږ سره د مایټوکانډریا سرفیس ایریا سیوا کوي د ریسپایریټری پروسس د لپاره. موږ سره دا فولډډ پورشن چې کوم دی فولډډ پورشن، folded area is called crusty. څه ورته وایي؟ کرسټي. او د دې کرسټي فنکشن څه دی، دا موږ سره څه کوي، دا انکریز کوي، انکریز surface area of respiratory process. صحیح شو. د مایټوکانډریا سټرکچر موږ سره څنګه دی، ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. صحیح شو. مایټوکانډریا موږ سره ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. اوټر ممبرین سموث دی، انر ممبرین انورډلی فولډډ دی او دغه فولډډ ایریا ته کرسټي وایي. د کرسټي فنکشن دا دی چې دا موږ سره سرفیس ایریا د ریسپایریټری پروسس د لپاره انکریز کوي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر شو چې ډبل ممبرین باونډډ organelle دا. صحیح شو. outer membrane is smooth دی، inner membrane inwardly folded دی. د inwardly folded area دی ته کرسټي وایي او دا کرسټي موږ سره د ریسپایریټری پروسس لپاره سرفیس ایریا سیوا کوي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر شو. بل په مایټوکانډریا کې موږ سره یو بل پورشن دی هغه ته وایي میټرکس. څه ورته وایي؟ میټرکس ورته وایي. میټرکس به موږ وایو چې میټرکس څه ته وایي او په میټرکس کې کم کم شیان موجود وي. صحیح ده. میټرکس ته ډیر سټوډنټس سیکنډ نیم دا څه وایي، میټرکس د سیکنډ نیم څه وایي. که څوک درته تپوس وکړي چې میټرکس د سیکنډ نیم څه وایي، دا به تاسو ته ډیر کم ټیچرس ویلي چې میټرکس آلسو کالډ what، نو دا به چاته پته نه وي. خو زه درته وایم میټرکس ته څه وایي، میټرکس د سیکنډ نیم وایي مایټوکانډریل فلویډ. mitochondrial fluids. صحیح ده. matrix is also called mitochondrial fluids. ځکه اوس مونږ وایو چې matrix څه ته وایي، the inner dense portion of mitochondria
is called matrix. So the inner dense portion of mitochondria is called matrix. The mitochondria chikam inner mean the nane chikam dense portion de the mitochondria agita matrix we say da aga dense portion ki water di no zaka warta mitochondrial fluid wai pa aga dense portion ki yani pa matrix ke mong sara sasa mawjud di matrix contain many enzymes. Sisha di pake enzymes di pake the enzymes batas to pata which enzyme mong sara sakar kai enzymes mong sara biological catalyst de او دا مونږ سره څه کار کوي انزایم مونږ سره سپیډ اپ کوي کیمیکل ریاکشن په کیمیکل ریاکشن کې په خپل حصہ نه اخلي غو کیمیکل ریاکشن صرف انکریز کوي without being themselves مونږ سره کیمیکل ریاکشن سره هغه فاست کوي نو دا مونږ سره انزایم دی په میټریکس کې مونږ سره مینی انزایمز موجود وي په میټریکس کې مونږ سره ډي ان اے موجود وي په میټریکس کې مونږ سره آر ان اے موجود وي په میټریکس کې مونږ سره رایبوسومز موجود وي صحیح شو په میټریکس کې مونږ سره رایبوسومز وغیرہ نو مایټوکانډریال فلویډ دا ورته څه کوي چې په دې کې زیات تر مالیکولز موجود دي په دې کې موږ سره ډي ان اے موجود ده ار ان اے موجود ده رایبوسوم موجود دي بل پکې مینی انزایمز موجود دي انزایم د بوډي لپاره ډیر زیات ریکوایرډ دي صحیح ده نو انزایمز په میټریکس کې موږ سره موجود دي او میټریکس موږ سره ډنس پورشن دی د مایټوکانډریا او د مایټوکانډریال فلویډ وایو په سټرکچر کې به موږ ډیسکس کوو ډایګرام چې کله زه د مایټوکانډریا جوړوم هغه کې به بیا موږ ډیسکس کوو مایټوکانډریا دیتا مونږه دیتا ډیر سټوډنټ سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی وي مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی ولې وي مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی د دې د وجنه وي چې مایټوکانډریا کې خپل ډي ان اے ده خپل ار ان اے ده پکې خپل رایبوسوم دی پکې د دې د وجنه د مایټوکانډریا چاته ضرورت نشته پر ریپلیکیشن کې او مایټوکانډریا چې کله مو غواړي نو خپل ځان ریپلیکیټ کولی شي نو د دې لپاره مایټوکانډریا ته سیلف ریپلیکیټینګ ارګینیلی وي اوس د مایټوکانډریا فنکشنز دي فنکشنز اف مایټوکانډریا د ار یو ارګینیلی خپل پارټیکولر فنکشن وي نو د مایټوکانډریا موږ سره فنکشن سره صحیح ده فنکشنز اف مایټوکانډریا د مایټوکانډریا موږ سره فرست فنکشن سره موږ ورته پاور هاوس اف د سیل وایو نو فرست فنکشن دا موږ سره د مایټوکانډریا دا دی چې ریلیز انرژي ان د فارم اف اي ټي پی دا موږ سره د مایټوکانډریا فرست فنکشن دی ځکه چې دا موږ پاور هاوس وایو ریلیز انرژي in the form of ATP دا موږ سره څه کوي د ATP په فارم کې موږ سره انرژي څه کوي دا ریلیز کوي بل موست enzymatic activities چې کوم دي enzymatic activities ځکه چې موږ ویلي چې په میټریکس کې موږ سره سدي مینی انزایمز په میټریکس کې موږ سره موجود وي چې په یو ځای کې موږ سره مینی انزایمز موجود وي نو هغه په موږ سره انزایمټیک اکټیویټیز هم کوي هغه انزایم بس اکټیویټي وي نو په میټریکس کې موږ سره مینی انزایم موجود دي د دې د وجه نه موږ سره موست اف د انزایمټیک اکټیویټیز او میټریکس موږ سره په مایټوکانډریا کې دي نو چې کوم انزایمټیک اکټیویټیز کیږي هغه به ضرور په مایټوکانډریا کې کیږي موست اف انزایمټیک اکټیویټیز are carried out by mitochondria. صحیح شو زیات تر چې څومره انزایمټیک اکټیویټیز کیږي دا موږ سره چرته کیږي په مایټوکانډریا کې کیږي بل تھرد فنکشن د دې څه دی mitochondria play role in cellular respiration په سیلولر ریسپایریشن کې مایټوکانډریا زیات فنکشن کوي صحیح شو مایټوکانډریا په سیلولر ریسپایریشن کې زیات رول ادا کوي بل موږ سره د مایټوکانډریا فنکشن چې کوم دی کنه دا ډیر امپورټنت دی ځکه کریب سایکل چې کوم پروسس دی او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره ډیر زیات امپورټنت دی د باډي لپاره نو په دې کې موږ سره انرژي نغه کیږي انرژي پرووایډ کیږي باډي ته
کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره په مایټوکانډریا کې کیږي. کریبس سایکل and electron transport chain etc occur in mitochondria. صحیح شو. دا موږ سره په کوم ځای کې کیږي؟ دا په مایټوکانډریا کې کیږي. کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم پروسس دی دا موږ سره کوم ځای کې کیږي؟ دا په مایټوکانډریا کې کیږي. اوس راځو د مایټوکانډریا ډایګرام هم سټډي کو چې په مایټوکانډریا ډایګرام کې موږ سره څه دي. فنکشن خو آسان دی. مایټوکانډریا موږ سره انرژي ریچ ای ټي پی مالیکول دی. د دې د وجې نه موږ سره انرژي ریلیز کوي ان د فارم اف ای ټي پی. بل موږ سره موست اف د انزایمټیک بل موږ سره په میټریکس کې مینی انزایم موجود دي. د هغې د وجې نه مینی انزایمټیک اکټیویټیز چې کوم دي هغه په مایټوکانډریا کې موږ سره کیږي. بل مایټوکانډریا چې کوم دی دا رول پلی کوي په څه شي کې؟ په سیلولر ریسپایریشن کې پلی کوي. بل کریبس سایکل او الکترون ترانسپورت چین چې کوم امپورټنت سټیپس دي دا موږ سره په مایټوکانډریا کې کیږي. اوس مایټوکانډریا موږ ډایګرامیټیکلی ایکسپلین کوو. د مایټوکانډریا ډایګرام به جوړ کړو. دا موږ سره د مایټوکانډریا ډایګرام دی. صحیح. دا پیپر کې کله ډایګرام هم راشي نو دغه وجه نه موږ وایو چې بیا سټوډنټس ته څه مسله نه وي. دا موږ سره د مایټوکانډریا سټرکچر دی. موږ ویل چې په مایټوکانډریا کې څو ممبرینز دي؟ 2 ممبرینز دي. یو اوټر ممبرین دی، دې ته اوټر ممبرین وایي. دا ممبرین. یو انر ممبرین دی، دې ته انر ممبرین وایي. یو میټرکس دی، دا انر پورشن چې کوم دی ته میټرکس وایي. او یو دی کرسټي. نو دا ایریا چې کوم دا دې ته کرسټي وایي. دا انورډلی پول شوې ده. دا موږ سره دی اوټر ممبرین. څه؟ اوټر ممبرین. صحیح ده. دا موږ سره دی انر ممبرین. دا انر ممبرین. اور دا موږ سره دی کرسټي. اور دا موږ سره دی میټرکس. په دې کې موږ سره انزایمز وي، پارټرز وي، ډي ان اے وي، آر ان اے وي، رایبوسوم وي، پروټین سنتھسس چې کوي. دا شیان موږ سره په میټرکس کې موجود وي. دا موږ سره اوټر ممبرین دی. دا اوټر ممبرین موږ سره سموث دی. دا انر ممبرین دی. انر ممبرین تاسو ګورئ داسې انورډلی فولډ شوی دی. انورډلی څه شوی دی؟ فولډ شوی دی. انورډلی فولډ شوی دی. صحیح شو. دا کرسټي ده. تاسو ګورئ دا فولډډ ایریا چې کوم ده دا کرسټي ده. تاسو ګورئ دې موږ سره سرفیس ایریا سیوا کړې ده. څه کړي دي؟ سرفیس ایریا موږ سره سیوا کړې ده. صحیح ده. دا موږ سره څه دي؟ کرسټي ده. دا موږ سره انکریز کوي سرفیس ایریا. څه شي؟ سرفیس ایریا. او دا فولډ ایریا چې کوم ده فولډډ ایریا دې ته موږ سره کرسټي وایي. میټرکس چې کوم دی دا موږ سره ډینس پورشن دی. څه دی؟ ډینس پورشن دی. ډینس پورشن. په دې کې موږ سره موجود وي ډي ان اے وي، آر ان اے وي، رایبوسوم وي. دا شیونه موږ سره په میټرکس کې موجود وي. نو مایټوکانډریا موږ سره څه دي؟ یو اوټر ممبرین دی، یو انر ممبرین دی، یو کرسټي دی، یو میټرکس دی. دا شیونه موږ سره په مایټوکانډریا کې موجود وي او دا خپل فنکشن په مایټوکانډریا کې ادا کوي. نن زموږ سره ټاپک وو مایټوکانډریا، هغه موږ ایکسپلین کو. بیا هم که چاته پکې څه ډاوټ وي، څه کوېسچن وي، نو هغه په کمنټ سیکشن کې خپل کوېسچن کولی شي. ان شاء الله چې هر قسم کوېسچن وي د هغې انسر به تاسو ته ملاویږي.